زه د خپلو ملګرو بیا شکریه ادا کوم د عزتمندو ملګرو تاسو د عمران خان لپاره راوتي یئ تاسو مخکې هم راوتي وئ کال مخکې هم تاسو ټول راوتي وئ د ټول پاکستان د سوات د بریکوټ خلک راوتي وو په 25 جولای 2018 نن چې دا کوم حکومتونه دي په پاکستان کې دا ستاسو د برکته دي دا ستاسو د طاقته دي دا ستاسو د منډو د لاسه دي دا نن چې موږ دلته په سټیج ناست یو دا د دې کارکونانو د دې ورکرانو د برکته دي زه ستاسو شکریه ادا کوم تاسو هغه عمران خان ټینګران ناست یې دلته چې په یو اواز په یو نوټس تاسو راجمع کېږئ د خان صاحب دپاره د پاکستان دپاره د دې غریبې خاورې دپاره نن تاسو په ملک کې وګورئ کم حال شروع دی یو طرف ته عمران خان صاحب ولاړ دی او بل طرف ته ورته ټول د پاکستان هغه غله ډاکوان راوړل شوي دي خو زه ورته دا وایم موږ واړه یو شو په خپل نظام نه شروع کومه د مشران ناست دي دا هلکان دلته موجود دي ما چېرته د کشمیر اواز په دنیا کې نه په پاکستان کې دونه په بھرپور طریقه نه اورېدلی کوم چې عمران خان چوت کړی دی نن په ټوله دنیا کې د کشمیر بحث کېږي د مودي د هغه غل ډاکو کم حیثیت پاتې شوی دا به د هندوستان وزیر اعظم وي خو پټ مخ ګرځي راښکاره کېدی نه شي نن د عالم اسلام لیډر دی عمران خان د عالم اسلام لیډر دی دا ما یو جلسه کول په الیکشن کې زما د ځای هیر دی خو ما دې خپلو مشرانو ته وی چې دا د عالم اسلام مقابله ده د ترکي د ملیشیا وزیر اعظمان او صدران په انتظار دي چې د پاکستان خلک چاله ووټ ورکوي چې د پاکستان خلک هغه ډاکوان او بېایمانو خلکو له ورکوي او که نه زموږ د مټو مضبوطولو والا له ووټ ورکوي نن هغه خلکو تاسو چې کومه ایمانداري کړې ده د هغې واضح ثبوت دی چې ترکي والا ملیشیا والا عمران خان ته خپل ورور وایي هغه ورته په نه ولاړ دی هغه ورته یو خیراتي لیډر ښکاري هغه ورته یو ایمانداره لیډر ښکاري دلته خلک راوتلی دی اکثر زموږ نه تپوس کوي وایي تاسو خو چې تبدیلي به راولو او موږ تبدیلي راوستې ده موږ تبدیلي راوستې ده د دې میدان نه درته وایم څونه غټ غټ خانانو څونه د دې ملک غټ لیډرانو نن دې ښکاره شي که نه په جیلونو کې پراته دي خان صاحب چې کومه وعده کړې وه عمران خان چې کومه وعده کړې وه چې زه به دا غله دا ډاکوان د تورو تنبو په شا کېنومه نن د یو چیل له چغه راځي کله د بل چیل له چغه راځي وایي هی په ما کړ دی ابل وایي په ما تکلیف دی ابل وایي زما په سر درد دی ابل وایي زما ړوند شوم وایي د ګرځېدو نه د هر څه نه وتي دي دا خو ستاسو سره یې شروع کړې ده مونږه ستاسو به د هر څه سره پاتې انشاءالله دا د کم ژوند چې تاسو تېر کړی دی زموږ په وینو تېر کړی دی زموږ په غوښو تېر کړی دی انشاءالله تعالی د دې غریبانانو ټایم راغلی دی زموږ د پاکستان د غریبانانو ټایم راغلی دی او دا به درنه دا غوښې او دا وینې به در موږ په نوکونو کې شکوو انشاءالله Next up, Adiana. रोक सकता रोक लो तब्दीली आई रे तब्दीली आई रे तब्दीली आई रे मुखालफ का देता है दुहाई रे چیرمن صاحب خبره وکړه د خپل د سیټ زه ورته وایم چیرمن صاحب په سوات کې په پاکستان کې چې کوم لیډر و هغه یې سوات ته دې حلقې ته راویستی و هغه یې دې حلقې ته راویستی و زما دا خړسري ملګري ورته نه ښکارېږي دغه څه موږ ورته عاجزان ښکاره شوي وو موږ ورته کمزوري ښکاره شوي وو موږ ورته درته بیماره ښکاره شوي وو هغه غټ نواب هغه شهباز شریف صاحب راویستی و په موږ پسې سواتیانو ورسره هغه حل وکړ
خپل سیټ دعوت ورکوم په هغه پیړه شهباز شریف د دې د سوات خلکو شکست ورکړی اول څه دې ملا فضل الرحمن ته راشه ستا ایمان کورزو درته پرېږدم زه درته خپل سیټ پرېږدم راځه دا ګز او دا میدان کې پته ولګي او مخابره د ایمان ایمان دی ټول ایماندار زوم ایماندار او دا خلک به فیصله کوي انشاءالله تعالی زه به نور وروسته دعوت درکوم نور قصې زه نشم کولی ته لنډمارک پسې کوې ته په څه شي پسې لنډمارش کوې ته صرف د خولو د ډاکوانو د پچاو دپاره کوې ستا سره خو د اتانو درک نه لګي کال یو طرف ته سرداري بل طرف ته نواز شریف پیسې د پیسو خزانې ورته کړایي کړي دي ځان د باندې پچ کوي ته راوتی د ازادۍ مارچ خبرې کوې د سیټ دپاره کوې ستا نورهیڅ غرض نشته 20 کاله ته په اسمبلۍ کې پاتې شئ 20 کاله ته په هغه وزیرانو په بنګلو کې پاتې شئ ستا په بل ځای کې خوب نه درځي راشه فضل الرحمانه د ایمان ایمانتي دلته په دې سوال کې په دې حلقه کې په انعطري کې مقابله کوو ګورو چې تاله دا خلک ورکوي او که پاکستان تحریک انصاف ته ورکوي او که عمران خان له ورکوي مانا اکثر خلک تپوس کوي وایي ستاسو څه پوزیشن دی د ازادۍ مارچ ما د څه شي ازادي مارچ ازادي مارچ ته راشي ناران دي شي ازادي مارچ ته راشي د انډیا خلاف دې په کشمیري کې وکړي 80 لکه مسلمانان بندي 80 لکه مسلمانان بندي د هغو نوم نالي کشمیر یې بند کړی دی د دې سوات نه غټه علاقه ده زما خیله ټوټل د ملکن ډیویژن همره دونه علاقه ده هدف 85 لکه 86 ورځې وشوې بند پراته دي خلک دا نران دا د پاکستان لیډران د هغې نوم نالي راغلي دي د اسلام آباد خبرې کوي د اسلام آباد د کوڅو خبرې کوي موږ به اسلام آباد داسې کوو موږ به اسلام آباد دا ستاسو اسلام آباد دی دا موږ داسې کمزوري دغه باندې راغلي یو دا د پاکستان خلکو ووټ ورکړی دی دا د پاکستان غریبانان ورسره راغلي دي دا د پاکستان د غریبانانو ملګرو په سر موږ راغلي یو دا د چا د پلار داسې دغه نه دی چې رابه شي داسې به یې واړې د حکومت دا کپ دی دا مولیانو دا شهباز شریف او نواز شریف باندې خو هره ورځ دل راځي هسپتال یې نه خوښېږي زرداري باندې ځان له تکلیف راغلی دی د هسپتال یې نه خوښېږي دونه پورې ورته وویل عمران خان وایي تاسو ووایئ چې په دنیا کې کم ډاکټر دی چې ستا په علاج کېږي چې رای ونیوله هغه وایي نه خدای ته ګوره موږ پرېږده چې ځو وایي پرېږده چې ځو دغه خو ایمان لري ډېر خلکو دغه خو ایمان لري ډېر لیډرانو زه تاسو ته خبره کوم تقریبا ټول دلته چې موجود دي را ملګري زما د